السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان دا ویډیو لا کمپلیټ وګورئ. د سعودي عرب فلایټونه کولو شو د غي باره کې او د سعودي عرب نه چې کم ټیکټ پرایس ته د غي باره کې یو وړو کې غونډه ډیبیټ کو وړې غونډه خبرې کو ویډیو کمپلیټ وګورئ. تاسو لا پته را چې د کرونا وایرس په وجه تقریبا شپږ میاشتې د سعودي عرب فلایټونه بندونه سعودي عرب له سوکتلې شو نو ته واپس پاکستان ته راتلې شو. څومره مسافرو کم پاکستان ته راغلي وای پاکستان کې ګیرو او چې کمال د سعودي عرب کې ای په چټي راتلل وستل نو غي چټي نشو مطلب کو چټي ولا ملاوي دم خو فلایټونو په وجه یلته بانداو. نو اوس 16 سپتمبر 15 سپتمبر نه فلایټونه کولو شو. نو فلایټونه چې کولو شو نو هغه کې دومره غټ ګران ټیکټونه دي 1800 2000 ریال باندې ټیکټ ته پاکستان نه چې څوک ټیکټ اخلي او زی سعودي عرب ته نو تقریبا 90000 80000 باندې وان وی ټیکټ د یو سایډي. نو ډیر زیات مشکلات دي د مسافرو د پاره. مسافر چې کم دلته پاکستان کې گیر شي هغه ډیر زیاته بیروزګاری تیر کوز د پاکستان حکومت او د پی ای ای باندې دلته غټ کوېسچن مارک دی. پی ای ای چې د پاکستان یو ګورنمنت ارګ ډپارټمنټ دی او پاکستانی اجازهونه پی ای ای چې کوم دي د پاکستانی ګورنمنت دی خو دای په ډپارټمنټ باندې وخت د سره کوېسچن مارک دی. ادای سپته نه لګي چې دا کم قسم ډپارټمنټ نه دی چرته چا ګټولې دا څونه کرپشن چې کیږي اټول په پی ای ای کې کیږي هر سړی په پی ای ای باندې ګوتو چتای او سعودي چې کوم ایروپلین دی کوم ایرلاین دی ال سعودي نو هغه ټیکټونه 1800 2000 ریال دي. نو دا زموږ مسافرو د پر ډیره ګرانه ده. څومره مسافر ال تکي دي په 1800 2000 ریال باندې ټیکټ اخیستل ډیر غټ مطلب ډیر زیات لاست ډیر زیات تاوان دی. تاسو له پته رالته زموږ مسافرونو د غریبۍ ژوند تیري الته هغه تنخواګانې دومره ویني چې څومره وسه ټیکټ اخلي او بل داسې کمپنیان دي چې مسافر له ټیکټونو اوس اخلي نه د کرونا وایرس په وجه کمپنیان ډیر زیات ډاون شوي. نو کوم مسافر هم چې راځي په ملک لا نو هغه ټیکټ ځان له خپل پیسو اخلي یا چې پاکستان نه کم واپس دي چټي ختم شوي او واپس وځي نو ځان له خپل ټیکټ اخلي. نو ډیر زیات مشکلات دي د پاکستان حکومت باندې دلته کوېسچن مارک دی. د پاکستان چې کم سفیر دی نو هغه هم د سعودي عرب کې چې کم سفیر د پاکستان ناشته نو هغه هم څه کارنامه څه پروګرس نه شو کړي. نو پاکستان حکومت له ریکوست ته پلیز یا پی ای ای ټیکټ چې کم دی کم کړي مسافرو د پاره ته زموږ څومره مسافر دي هغه راولي پاکستان ته د پاکستان چې څومره مسافر دي هغه سعودي عرب لور رسوي په کم ټیکټ باندې ځکه دا زموږ د ملک سرمایه مسافر الته پیسې ګټي الته نه را دي. تاسو له پته را پاکستان کې څومره ډیره بیروزګاری ده او دغه سعودي عرب مسافر کله مکه پاکستان ته راغ نو بیروزګاری به ډیره زیاته شي. یو مسافر خپل ټول کول چرای الته ځان سیزي خو دلته یو ټول کور ټول سیستم دغه په یو تنخواه باندې روان وي د سعودي عرب په تنخواه باندې. نو حکومت لم پکار دي چې د پاکستان د مسافر لسنه سخو کوي کنه دا څه نه چې بس صرف د ټونو ورځو کې ولا خيخي افر ورکي او بیا مسافر نه د مسافرو هته پوسه ملته نه کیږي. نو اټ لیست د کرونا کې خلک ډیر مدد کول پکار دي. نو پاکستان حکومت لا زه ریکوېسټ کوم پلیز چې د مسافرو مدد وکړي شي په هر ځای کې او د کرونا وایرس کې خو سپیشل مدد دی لپاره کار ځکه بیروزګاری تیر کړی تنخواګانې بند دي سعودي عرب کې کم چې پاکستان کې تل راغلي وایي تنخواګانې بند دي راغلي د یوم میاش په چټیو تیر کې شپږ میاشتې نو د غي د کور حالات هم خراب دي. اوس په 90000 باندې ټیکټ اخیستل ډیر ګران دي او الته چې کم مسافر زموږ په 1800 او 2000 ریال باندې ټیکټ اخیستل ډیر زیات ګران دي. نو ریکوېسټ ته چې پلیز دا ټیکټ لګرځان کړی شي نو ټول مسافرو ته به فائدہ ورسي. نو دا یو شاړ غونډه پیغام گورنمنٹ لا پیش امید درم ویډیو برستا سو خوښ شي وي خپل رائے موږ سره کمنټ کې پیش کړئ. جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ ضرور کړئ. والسلام.